ګرانو کتونکو د بیرسټر عمر بختیار خان عمرزی سره به خبره ترې کوو چې کومه د 9 مای فیصله وشوله دغه فیصلې ته په کوم نظر ګوري دې کې چې کوم سهولتکار دي یا کوم سرغونه دي یا دې سره سره هغه والدینو ته څه پیغام ورکړي چې خپل بچي داسې په هوا دوا کې پرېږدي او بیا هغه بچي چې کوم دی نو دغه شانتې ذلیله کېږي او څوک یې تپوس پوښتنه نه کوي نن هغه والدین جاړي. بیرسټر صاحب ډېره زیاته مننه د وخت راکول اوس دې فیصلې ته په کوم نظر ګورئ؟ الف خان دا خو ډیر خو شو چې چا ظلم کړو زیاتې یې کړو د ملک او قوم بېزتي یې کړې وه ځکه چې د ملک قوم د دې ملک قوم اساسي د دې ملک قوم فوج د دې ملک قوم ادارې دا زموږ دي دا د عوامو دي دا د دې قوم دي مونږ دا قوم یو پاکستان د یو ځمکې یو ټوکړه ده یو حصه ده او مونږ نه دا قوم جوړیږي او دا پاکستان هر څه دا زموږ ذاتي دي نو چې دی ته چا نقصان رسولی دی او چا نقصان په هر نیت چې رسولی کو دی سیاسي کړی کو دی دهشتګرد کو دی د عمران خان سپورټر کو چا پلانټ کړی نو دا خو ډېر خو شو چې دوی خپله دغه ته ورسېدل او سزا یافته شو چې د نورو دپاره عبرت شي دا کو هر څوک داسې کوي د دې ملک قوم اساسي له نقصان ورکوي نو زه په دې باندې خپل فوج ته لاول عدلیې ته او داسې د کوم د قوم د مشران چې چې دوی له عبرتناک سزا ورکړي شي چې آینده له څوک دا جرأت ونه کړي شي چې یاره ملک او قوم ته نقصان ورسي ځکه آسان کار دی وایي پښتو یو متل دی وایي په تا مې وس نه رسي مړ به دې پلار کړم ستا اوس یو سړي سره چې دی لانجه راشي هغه سیاسي وي یا اداره وي دا مطلب نه چې ته د قوم نقصان وکړي ادارې ته نقصان وکړي ځکه چې قوم وي ملک وي ادارې وي نو موږ ټول به یو او که خدای مکړه د ملک ادارې ګډې وډې شوې نو دا که افغانستان او د عراق او د لیبیا مثال به وي نو در په در خورې په سر به یو. بیرسټر صاحب بل د فوجي عدالتونو فیصلو ته څنګه فوجي عدالتونه بالکل پکار دي چې هر کله ته په فوج باندې ورځې لکه ستا په کور چې څوک درځي ستا په کور چې څوک درځي نو ته به د خپل کور حفاظت نه کوې نو چې ډېره فوج باندې ورغی یا فوجي انسټالیشن باندې ورغی نو فوج به تپوس نه کوي دا خو کو ده تپوس نه کوي نو زه به ورته یم چې ته ځان تپوس نه شي کولی نو زما به څوک فوج خود مطلب دا دی چې دی خو به د ځان خامخا تپوس کوي خو خدای مکړه ما سره څه ظلم کېږي خو هغه اندروني او که بیروني وي دی به زما هم تپوس کوي نو فوج ته خو دا مکمل اختیار دی زه خو وایم چې د عمران خان نیم چې دی سره د دغه ایم پي ګانو ایم ایل اې ګانو فوجي عدالت کې د ټرایل وشي او که هغې کې فوج انوالو دی ادارې انوالو دی د هغوی د هم فوجي ټرایل وشي چې دی خپل دفاع نشي کولی زما به څوک دا 25 سلو سزا ورولې شوه دا نور چې دا 25 دي که نه یا دې سهولتکار دي دا چې چا دا پلان جوړ کړی دی نو غواړه چې هغوی ته سزا میلو شي. الف خانه زه خو دا غواړم چې هر ځای کې وي سهولتکار نه چې چا دا سوچ ورکړي په سوچ بندیز پکار دی دا منافق نه دی منافق دی په خپل میدان ته نه راځي دی وی راځي چې په ورزو یا ورځي منافق تعالی سوچ غلط درکوي خپل دې میدان ته نه راځي تا به چرم نه لیدلی چې د عمران خان بچي هم په دې عمر کې دي که نه دا کومې چې سزا یافته کړل یا د دې ایم این اې ګانو بچي پرویز خټک صاحب به والو محمود خان به والو اوس چیف منسټر د دوی بچي به تا نه لیدلی چې دوی سر تړلی وي کوتکې راغشتي وي ټوپکې راغشتي وي فوجي یې کړي وي نو دا سوچ چې چا ورکړی دی دا منافقان لاول ختمول پکار دي څو پورې چې تا د دې ملک نه منافقان نه ختم کړي چې دا غلط سوچ والا دي نه ختم کړي دا نور خو عمل کې دي عمل چې تا سوچ ختم کو عمل په خپله ختم اوس والدین جاړي نو دې والدینو دا غلطي نه وه چې خپل بچي داسې کړي والدین خو هسې ډک اوسله کې چې جاړي چې دوی تلل دا ټول په عصري تلي دي چاته چې پیسې ورکړي دي چاته چې دې رشوتونه ورکړي چاته نوکرو جانسي ورکړي چا رودې په لالچ کې کړي دي نو دلته کې خو هر سړی د لالچ په دغه لګي او مور پلار یې خوشحالي چې ماښام ته بصیر وړوړي خو هغه خبره چې هر سړي ته خپل څوک کابلي ښکاري خو چې د بل د وکړي نو بیا ورته پته لګي بعضې مخرې بیرسټر صاحب هغه خوشحالۍ مانځي چې امریکې خو د میزایل حوالې سره چې کوم دی نو د پابندۍ دغه وکړو او دا دې بند شي نو هغه مخرو ته څه وایي چې هغوی پې خنداګانې کوي خوشحالۍ پې کوي د مل خپل مل دشمنه نه ګڼي نو دا هغه ابسلوټلی ناټ والا نه تپوس کول پکار دي که نه چې د ابسلوټلی ناټ تا چاته وي او ته ماته ده ووایه چې تر څو پورې ته خپل سر نشي بچ کولی
نو ته به تپوس وکړې نن په عربستان کې اسرائیل چې دی یو دومره ورکوټې ملک دی آبادۍ لحاظ سره څه مضبوط دی معیشت هم بیکاره دی هغه فوجي طاقت دی لیبیا یې مقابله نشي کولی مصر یې نشي کولی لبنان یې نشي کولی عراق یې نشي کولی شام یې نشي کولی ولې ځکه چې هغې فوج بیکاره دی ته هر ملک وګوره چې د هغې فوج بیکاره نن دوی چې وایي معیشت امریکا په معیشت باندې په دنیا حکومت کوي نه د فوجي طاقت باندې د امریکې تاریخ د فوج طاقت دی دا شانتې دلته وګوره په بری صغیر پاک و هند باندې چې انګرېز دغه فوج په ذریعه باندې چې داسې نیولو دا شانتې چنګیز خان رونیسا الکسندر د ګریټ سکندر اعظم رونیسا دې ټول فوجي طاقت باندې دنیا باندې حکومت کړی دی نبی پاک صلی الله علیه وسلم وګوره مکه معظمه هغه په توره فتح کړې ده دا غیر چاپیره چې څومره دي فارس دی سکندریه دا روم دی دا موږ په توره فتح کړی دي بغیر فوجي طاقت ته چیرې ترقي نشي کولی ښه نن وایي چې سول نافرماني د مل باندې پیسې بندې کړي یوټیلیټي بل مداخلوي نو دې ته په کوم نظر ګورې دا دې ته مل دښمني په نظر نه ګورې سول نافرماني چې دوی کوي نو دوی چې ابسلوټلی ناټ امریکې ته وي نو دوی د لاول په خپل کابینټ باندې په خپل ایم پی ایګانو مینېګانو په خپل سرکاري افسرانو دلته صوبه کې دوی حکومت ته کړ پابندي دوی لګي چې یو کس په امریکې ته نشي لاول د شهباز ګل چې روغ وړي د امریکې نه واپس اوس هم چې ته به خبرې زمونږ ایم پی ایګان تلي انګلند ته لندن ته هغوی دې واپس راغواړي ته چې ابسلوټلی ناټ لکه ستا یو کس سره دښمني وي ته به د هغه کور ته ورشې نو سیول نافرماني خو دې په خپلې خبرې باندې ټینګ شي که نه چې دوی ابسلوټلی ناټ د امریکې جامې دې پرېږدي د امریکې ساز سامان دې پرېږدي د امریکې استوګنه دې پرېږدي امریکې په بینکونو کې چې دوی کومې پیسې دي هغه دې روباسي ابسلوټلی ناټ خو دا نه که نه چې ته لکه دلته کې کښېنې څنګه په دې چوک کې مداري وي هغه اتر متر خرڅي یا هغه شړشم او تیل خرڅي وي دا د هرې بیمار دغه دی چې ته په دې چوک کې کښېنه ابسلوټلی ناټ وایه او کار مار نشته 15 کالو شو موږ صوبې له څه کړي دي اوس په 15 کالو کې چېرې 300 ډیمونه برابر نه شو یو محکمه ټیک نه شوه پولیس ټول نه زیات کرپټ د دې صوبې هره اداره کرپټ سره محکمې زیاتېږي ټیکسونه زیاتېږي او د عوامو د شریف سړي ژوند خرابېږي دا رزق سړي ژوند پکې بلسر صاحب لکه د 26 مای 24 تاریخ 25 نوم خبر شوی په ډي چوک باندې کله وی 1200 مړ دي بیا 800 دي بیا 600 دي بیا 1200 تراله نو 1200 نشم کار پر کولی خو بل خبره دار چې دغه ټیم کې د دوی منې کړي نو په ریډ زون باندې ورته دا خو زمونږ اخت جمهوریت اخت نو جمهوریت احتجاج اخت الف خان ورور سره توس خبره لند اسمبلی ته لیدل دا راځه زه عوامي نشنل پارټي ته چیلنج ورکوم یا چې دوی دا کوم مخالف دي یا عام عوام چې کوم سره ظلم کیږي زه چې زه ور په اسلام اسمبلی ورشو په وزیر اعلی هاوس باندې ورشو ټیک شو دی به ما پرېږدي دی به ما پرېږدي او چې زه کوتک په لاس یم او زه توړ پوړ کوم او زه وایم چې نه د اسمبلی نه به څوک بار نه روزي دی به ما پرېږدي ته چې کې دا طریقه ده چې کوم ځای کې تا کوتک راواوښته په کوتک په خبره کېږي وی روانه خوله په سوک سمیږي څه روانه خوله په سوک سمیږي خلک وایي پښتو نیمه کافري ده یا نیمه مسلماني ده خان عمر بختیار خان فرمایي چې چوبلټ مسلماني خو چې پښتو باندې څوک پوهېږي چې چا کې پښتو وي دې کې یو هم پښتون نشته د نوم پښتون د ژبې پښتانه دي پښتو یې زده کړی والله کې دې کې پښتون وي زه د په دې کور ورځم د چیف منسټر دې به ما پرېږدي د څه له ساتلي ده پولیسو همدا زما استانه به ځان بچ کوي که نه دلته د انډیا والا خو نه راځي ګولي کیو چلایو ګولي کیو چلایي د چې دا ګیر چاپېره د خپل چیف منسټر هاوس نه او د اسمبلی نه د پولیسو درولې دي او ځای په ځای باندې د دیوالونه درولې دي او زما او ستا غونته کې ګوري شناختي کارت وښایه ګاډي وښایه او دا وښایه او دا وښایه څه لپاره کړي ډېره چا نه یېرېږي د سره خو اختیار دی دی خو د صوبې بېتاجه باچا دی د صوبې په مال باندې چېرې دی چکر هم وي د موټر هم چلی محکمې هم چلی غټ غټ کورونو کې موسیږي والله کې په شریکه باندې دا اسمبلی ټول خلک راغونډ شي یو د چیف منسټر هاوس خرچه دوی نشي برابرولې په شریکه دا څومره چې په اسمبلی کې ناست دي نو د جرې پولیسو درولې دی څه دپاره زما او ستا نه یېرېږي چې موږ څه کوو هم نه نو ته په خپله سوچ وکړه چې کوتک په لاس ټوپک په لاس او ویم چې موږ به دې پېرې دا چل کوو چې اگر راځي نو ته ورته حمله چې دا خو د قام پیسې دي دا د دې دپاره دي چې د قام مال جان عزت ابرو دا به چې دی فوج محکمې
کوم چې حکومت وخت دی به دی هغې ضمانت مال راکوي او چې کله ضمانت نه خبر وځي عملاً به د هغې مخنیوي کوي یعنې لنډه خبره راځه چې ورشو ښه په رمنه احتجاج کوو مونږ به چېرې چې منسټر هاوس مخې ته ودرېږو دی به مونږ نه پاسي مونږ ته به ګیټ کولاوئ زه ورځم ما خو دننه نه پرېږدي زما مسلې ما دننه نه پرېږدي د خپل چې دی په څو ګیټونه دننه دی پروت دی د کمرې بیل ګیټ د چې روزي بیل ګیټ یا بیل چې ورنوزه پارکینګ دپاره بیل ګیټ دغه ټول پولیس ځان ته ودرولې خو بیا دوی روتښتېدل او کارخونه یې پرېښودل دې ته هغه له دوی زوړ عادت دی هغه له دوی زوړ هغه عمران خان مخکې چې هغه دغه ورسره و دا څه وي ورته طاهر القادري چې ورسره و نو خلک دلته کې مړه کېدله پرویز خټک ټایم کې او عمران خان هلته بنیګاله کې بره لاندې کېدو عمران خان بره لاندې کېدو دا خو د دوی زوړ عادت دی یوازې دی نه دا د بوټو هم د عادت و دا د ټولو سیاسیانو د عادت دی دوی ټول چې دی ګورم مثال د دوی د ګیدړ دی هغه یو ګیدړو یو زمیندار به چېړو نو هغه ته زمیندار شرې شولو کیسه خو خو ورکوټې کوم شرې شولو چې کله ګیدړ ګیر شو چې په لاره به تېرېدو نو هر چاته به ویله کوي ما خلاص کې ګوره قیامت دی خبر ورسې کله چې ګیدړ خلاص کو ګیدړ مخکې منډې وي او قام ورپسې منډې وي اخره کې په هغې کې چا تپوس کړی چې یا ګیدړه قیامت په کله راځي هغه ورته کو بچاو کو بچانو په ما خو کنه نن عمران خان جیل کې دی ځکه چغې وایي نن د عمران خان د پارټۍ کسان به مړه شوي ځکه چغې وایي کله چې طاهر القادري کسان مړه شو په رڼا ورځ ویډیو ایویډنس هم دی او د عمران خان طاهر القادري ته دا ضمانت ورکو قسم یې ورته وخوړو چې ستا د شهیدانو به زه بدله کړم نن پورې د واغشتو چې دی نن چغې وایي علي محمد خان ورته یو ورځ په دروغ ووایي په اسمبلۍ په فلور ووایي چې طاهر القادري اغزبرګان تاجدګزار منځګزار نیکان شریفان زنانه د بچو والا زنانه نن پورې چاته تپوس وکړو دا ټولې دروغ دي قام یې غرق او تباه کو زه دې قام ته وایم چې خدای ته وګورئ بس دی د دې بې غیرتو نه لاس واخلئ دا ستاسو په مال او په جان او په عزت او په ابرو باندې دا کې مقام ته رسېدلي دي د دې ګیدړ په رنګ دی تاسو کو دوی روچت نه کړل چې څنګه ګیدړ روچت کو قام او زمیندار نه اخلاص کو دی وایم دې قام ته چې خدای ته وګورئ لاړ شئ ډایرکټ فوج ته خبره وکړئ چې دا ملک هم تاسو چلوئ هر څه تاسو کوئ خو ماله چې ډوډۍ ارزانه کړئ ماله د اسمبلی حال بند کړئ دلته یونیورسټي جوړه کړئ ماله گورنر هاوس بند کړئ دلته یونیورسټي جوړه کړه ماله چې وزیر اعلی هاوس بند کړئ دلته یونیورسټي جوړ د دوی د هاسټلې بند کړه فرنټیر هاوس بند کړه بلوچستان هاوس بند کړه پښتونخوا هاوس بند کړه ماله دلته یونیورسټي جوړه کړه ماله دلته کارخانه جوړه کړه ما ته د دوی اړو حاجت نشته جمهوریت جاړو تاسو معنا په سعودي عرب کې جمهوریت نه دی په دوبۍ کې جمهوریت نه دی په عرب امارات کې جمهوریت نه دی په قطر کې جمهوریت نه دی په عمان کې جمهوریت نه دی ورشه زمونږ همدا خلک چې دي د دوی مال او دولت په چرته پروت دی په دوبۍ کې پروت دی د دوی ژوند چرته وي په دوبۍ کې وي ولې جمهوریت اړو څه شی نه دا سره قرآن ټکی خو نه دی هغه نظام په کار دی چې کوم کې عام عوام ته ټول سهولت وي ام پی ایم نه منم سرکاري افسر نه منم زره چې نوکرانو له تنخوادار نوکران دې مزې کوي او مالک چې کوم دی قوم ادي چې ذلیل او خوار ګرځي ایسي چې سرکاري نوکر دی تحصیلدار نوکر دی ډي سي نو هغه بار چې یو خان یو شتمن یو شریف سړی به بار ولاړي او چې کوم بدمعشان یو د قام لوټېری به ورسره دننه صحیح ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو دا و بیرسټر عمر بختیار خان مامزه تاسو راشئ د داسې پوهې خلکو سره کښېنئ چې د سیاست نه بلاتر محب وطن وي محب پاکستاني وي او د خپلو ادارو او بیا د بغیر ملکونو دا کم مثالونه چې ورکړل چې نن یې پوچ کمزورې دي صورت خالي څه دی انشاءالله وختن په وختن به ورسره خبرې اترې کوو دغه ویډیو سره شیر کې ګرانو کتونکو همدغه سیاسي خلک موږ د خپلو مفادو لپاره استعمالوي نن چې دا 9 مای دا کومه فیصله شوله بیرسټر صاحب وایي چې ډېره زبردسته فیصله شوله چې کومې سهولتکار دي کوم چې دا پلان جوړ کړی دی هغوی له هم دې قرار واقعي سزا ورکړی شي چې بیا څوک داسې قانون په لاسو کې نالي ډېره مننه